أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما محترمو طالب المانو رونو د قوانینو صرف بسلسله کې دا زمونږ لومبی درس دی. تاسو دا اهمه خبره دا د ځان سره یاد ساتئ چې په دې دروسو کې به مونږه هغه قوانین هغه ذکر کوو چې کوم قوانین هغه قرآن او په حدیث کې بار بار استعمال شوي دي او د هغې قوانینو یا ساتل د قرآن او د حدیث یا د دینی طالب علم د پاره ضروری دي. انشاءالله تدین بعد کم جوازی قوانین دي یا هغه قوانین چې هغه د صرف په کتابونو کې عام طور باندې ذکر شوي دي نو بیا به مونږ ته دغه قوانینو د ذکر کولو کوشش کوو. نو په دې سلسله کې چې کوم لومبی قانون مونږ ذکر کوو نو دا هغه قانون دی چې کوم قانون د صرف په کتابونو کې د ضربتم په نوم باندې مشهور دی او تدې قانون بل نوم هغه کوم هم تم والا قانون دی. دا قانون د صرف علماو په مختلفو اندازونو سره ذکر کړی دی لیکن زه تاسو ته دا قانون په هغې انداز سره ذکر کوم چې د علم الصغی مصنف هغې په خپل کتاب کې ذکر کړی دی او تدې قانون خلاصه او حاصل دا دی چې کله د کوم هم او تم نه بعد ضمیر منصوب متصل یعنی د مفعول به ضمیر راشي نو مونږ به تدغی کوم هم او تم کم میم دی تدین بعد به مونږ وو سوا کو او دغه میم دیله به مونږ ضمه ورکو. د قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د کوم هم او تم نه بعد ضمیر منصوب متصل یعنی د مفعول به ضمیر راشي نو مونږ به تدغی کوم هم تم تدې د میم نه بعد وو سوا کو او د وو نه چې مخکې کم حرف دی او هغه میم دی مونږ به تدغی میم دا ساکن دا جزم دا په ضمې سره بدلو نو دا تدې قانون تدې حاصل دی. مونږ یو څو مثالونه ذکر کوو. بالفرض قتلتم لفظ دی قتلتم اوس تدین بعد مونږ ضمیر منصوب متصل د مفعول به ضمیر سوا کو یعنی ها ضمیر نو دا جوړ شو قتلتم هو نو اوس دلته تاسو وګورئ د تم نه بعد ضمیر منصوب متصل راغلی نو اسانه طریقه داره چې مونږ به د میم نه بعد وو سوا کو او د وو نه بعد د وو نه مخکې میم دی مونږ به دې میم له د ضمې حرکت ورکو نو د قتلتم نه به جوړ شي قتلتموه. دویم مثال قرآن کې دا لفظ راغلی دی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ نو دا طلقتموهن دام دغه طلقتم صيغه ده لیکن د طلقتم نه بعد ضمیر منصوب متصل راغلی یعنی هن ضمیر نو د طلقتم نه بعد وو سوا شوی دی او د وو نه مخکې بیا کم میم دی نو ته دغه جزم د په ضمې سره بدل شوی دی. او قرآن کې یو بل لفظ راغلی دی انلزمکموها وانتم لها کارهون. انلزمکموها تدې صيغې
پہچان کم د ابتدایي د صرف طالب علمان وي نو د هغې لپاره عام طور باندې مشکل وي، نو د دې آسان حل دا دی چې په دې کې د حمزه دا د استفهام ده او په دې کې اصل صیغه دا نلزمو دی. نلزمو د جمع متکلم صیغه ده د باب افعال نه، او تدین بعد کوم ضمیر د مفعول به راغلی دی، انلزمو کوم، او تدین بعد بیا د مفعول به دویم ضمیر راغلی ها. نو اوس تاسو وګورئ دغه قانون دې طرف ته متوجه شوی دی. دلته د لفظ کوم نه بعد ضمیر منصوب متصل راغلی د مفعول به ضمیر ها، نو مونږه ته دغه کوم نه بعد وو سیوا کو او د وو نه مخکې مونږه میم له پیش ورکو، نو د انلزمکم نه جوړ شو انلزمکموها. نو د قانون خلاصه او حاصل دا شو چې کله د کوم هم تم نه بعد د مفعول به ضمیر راشي یا ضمیر منصوب متصل راشي، نو دغه کوم هم تم تدې د میم نه بعد به مونږه وو سوا کو، او تدې وو نه مخکې چې کوم حرف دی یعنی میم مونږ به دې له ضمه ورکو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.